عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني يهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني يغفر لكم. 40 د امام نووي رحمه الله کې دا اصلي رشتم تفصیلی حدیث ده. ما چې کوم جملې ولستې را راغې تقریبا 3 مه سره پورا روایت صحیح مسلم ده. تو محدثین یو اصطلاح دا هغه دا چې کوم حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما ته الله تعالی داسې ویلی دي، هغه حدیث ته حدیث قدسی وایي. په دې کې نور څه تفصیل نشته. احادیث ټول د الله د طرف دي، خو چې کوم حدیث کې هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي نسبت الله تعالی تو کی چې الله تعالی فرمایلی دي، هغه حدیث ته حدیث قدسی دی. دا حدیث قدسی دی. حدیث قدسی محدثین دا لیکي چې دا د عام حدیث نه پورته وي او د قرآن مجید پسې د دویمه مرتبه وي. امام طیبی رحمه الله دا حدیث مشکات کې راغلی دی، دا غیلان دی هغه لیکلی دي چې انه نص الہی فی الدرجة الثانیه. حدیث قدسی مرتبه دا دویمه مرتبه وي او دا د عام حدیث نه پورته وي. نوار کې دا یو اصطلاحي لفظ دی، علما چې څنګه استعمالي وي. په دې حدیث کې د وضاحت سره خبرې نشته ده. ساده حدیث ته چې کومګه صحیح طریقې سره مانو کو نوم به مطلب بالکل واضح شي. او ډېر دردون کې حدیث ده. کله چې الله خپل بندگان ته یا عبادی وي او انسان پوهیږي په دې باندې چې زما د رب سره رتبه څه درجه ده او زما څه حیثیت ده، چې کله هغه په دې پوه شي چې ګوره الله ما سره کلام کوي او الله ما سره خبرې کوي، نو په دې د انسان هغه درجه هغه حیثیت هغه ډېر پورته شي چې مونږ هم الله د دې اهل ګڼي چې مونږ سره خبرې وکړي. ورنه مونږ سره خو عام انسانان چې هغه زمونږ د علاقو وي د کورونو وي، خو چې لږ غوندې غټ شي نه بیا مونږ سره خبرې نه کوي. خو الله داسې نه دی، هغه خپل بندگان ته आवाज کوي یا عبادی اے زما بندگانو انی حرمت الظلم علی نفسی، ما په خپل ځان باندې ظلم حرام کړی دی. الله وایي زه په چا ظلم نه کوم، نه دنیا کې ظلم کوم نه په آخرت کې ظلم کوم. وجعلته بینکم محرما، او دا ظلم ما ستاسو مینس کې حرام کړی دی، تاسو په یو بل ظلم نه کوئ. یعنی الله دا فرمایل غواړي چې زه خو قدرت لرونکی یم، زه هر چا سره هر قسم معامله کولی شم، لیکن دا غي باوجود الله فرمایي زه چا سره ظلم نه کوم. نو د انسان بس حیثیت او د یو پیری بس حیثیت چا ظلم نه کوي. سبا په د بل څوک زورور راغلی بیا ودې ټکوي. الله وی ما باندې څوک زورور نشته، لیکن دا غي باوجود ما ظلم په ځان بن کړی دی. فلا تظالمو،
نو تاسو په یو بل ظلم مه کوئ بلکې په خپل ځان هم مه کوئ په یو بل هم مه کوئ په ځناور هم مه کوئ دا نصیحت خبره ده ظلم مه کوئ بیا وی یا عبادی کلکم ضال الا من هدیتو او زما بندگانو تاسو ټول بیلاری سبا انسانی او سبا دا ہدایت یافتگی ہر وقت د نفس او د شیطان په پنجه کې انخته البته هغه څوک هدایت یافته دي چاته چې هدایت ورکوم ته دې مطلب دا دی چې یو سړی په نیکۍ روان دی د هدایت په لار روان دی د ده نه دې ځان نه روکېږي دلم دا توفیق الله ورکړی دی او بندگانو په تاسو کې هر یو کس ضال دی ګمراه دی بېلارې دی ما سوا د هغه چا نه چې زه هغه ته هدایت وکړم فاستهدوني یهدکم ما نه هدایت غواړئ نه زه به تاسو ته هدایت روانوم مونږ ته یې مونځ کېښولې ده چې اهدنا الصراط المستقیم مونږ کلک لار باندې روان کې په نیغه لار روان کې او مونږ په نیغه لار باندې کلک هم وساتئ فاستهدوني یهدکم یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمته دا انسان عاجزی ذکر گئی اے زما بندگانو تاسو کې هر یو کس وګورئ الا من اطعمته مگر هغه څوک چې زه هغه له طعام ورکوم انسان دې په خپل محنت په خپلو مټو باندې مغرور کېږي نه الله وایي دا زه ورکوم ډېر خلک محنتونه کوي لیکن هغوی ته خوراک نه ملاویږي او ډېر داسي چې هغه ډېر محنت نه کوي الله خوراک ورکوي کلکم جائع په تاسو کې هر یو وږی دی نو که تاسو چېرته غریب غربا باندې څه خیر خیرات کړي که نه نو په هغه خپې مه دربه او رادربه دا تعالی الله توفیق درکو چې تا په هغه باندې خرچه وکړه فاستطعموني اطعمکم نو زمانه خوراک وغواړئ زه به تاسو له خوراک درکم لیکن توحید طرف ته اشارې دي چې هر څه د الله په اختیار کې دي که دنیاوي رزق دی که اخروي رزق دی که هغه هدایت یافتگی ده که هغه د لباس خبره ده که هغه د ژوند خبره ده دا ټول د الله په اختیار کې دي یا عبادی کلکم عار اے زما بندگانو په تاسو کې هر یو کس بربند دی هېچا سره جامې نشته الا من کسوته مگر هغه څوک چې ما هغه له جامې ورکړي دا حاجت ذکر کوي ښې د انسان چې که مونږ ښې جامې اغوندو نو دا د الله په توفیق اغوندو داسې بندګان هم شته دی چې د هغې جرابې او بنین خو پرېږده چې څادر یې هم نه د بیچارهګانو کمیس یې هم نه موسم را روان دی اوس یخني ده تقریبا کباړ ښه شی دی یا خراب شی دی خو د غریبانو دپاره ښه شی دی یو سړی چې د 200-300 روپو کباړ کې څه سامان والي که نه او تقسیم کړي په خلکو کې نو ډېرو خلکو جمع پې تېرېږي دا یو ډېر ساده طریقه ده ډېر اسانه طریقه ده په 1000-2000 روپۍ باندې زما په خیال سړی د 2-3 ټبرو کار کولی شي خدا لاغې چې انسان کې د الله په لار کې د خرچ کولو جذبه وي چا کې جذبه نه نه خو هېڅ نشي کولی او که لکپتي ومي کروڑپتي ومي هغې نه پیسه نه لګي د الله په لار کې د سړي ښې جامې اچولي دي لوی دي نه کوي چې ما ښې جامې اچولي دي دا الله ورکړي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به لباس واغوستو نو څه به ویل الحمدلله الذي کسانی ما واری به واتجمل به فی حیاتی الله ستا شکر دی ستا حمد دی تا مالا هغه لباس راکړه چې ما پې خپل عورت پټ کړو خپل د شرم ځای مې پې پټ کړو واتجمل به فی حیاتی یو زما په ژوند کې په دې باندې یو جمال راغی یو حسن راغی په ما کې دا د الله احسانات دي نو د الله دا احسان هم الله وي زما په اختیار کړی په تاسو کې هر یو بربند دی الا من کسوته مگر هغه څوک چې هغه ته جامې ور واچوم فاستکسوني یکسکم نو مانه لباس غواړئ که نه دعا چې کوئ د جامو ما ته وایئ چې یا الله زما کپړې نشته
یا الله زما بنې نشته. دې مقصد دا دی چې انسان خپل ټول حاجتونه الله دربار ته وسی. اکسکم زه به تاسو له جامې درکم. یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنهار، او زما بندگانو تاسو د شپې او د ورځې ګناهونه کوئ. الله وی ما ته علم دی ګناهونه کوئ، خو انا اغفر الذنوب جميعا، زه ټول ګناهونه بخم. فاستغفروني، نو زمانہ د خپلو ګناهونو بخشش وغواړئ، اغفر لکم، زه به تاسو بخم. یعنی الله په معاف کولو کوئی ټایم نه ورکوي. دا د انسان کمزوري ده چې د خولې له استغفر الله نه راځي. الله ته تواب دی وایي. تواب هغه چاته وایي چې هغه بیا بیا توبه قبلوي. انسان به څومره توبې قبلوي، څومره توبې به دی ماتوي چې څومره ماتولی دي شي ماتري، لیکن بیا دې وګڼي چې یو زما یو رب شته دی، هغه معاف کوونکی دی. دې ته توحید جذبه وایي. دې ته دا نه وایي چې ګناه باندې تا سړی تکړه کو. دې ته ګناه باندې تکړه کول نه وایي. ته به څومره ګناهونه وکړي، که یو بني آدم دومره ګناهونه وکړي چې د ځمکې نه تر اسمان تر سره ورسي، او دی بیا اعتراف وکړي چې ربه ما ګناه کړی دی، ما معاف کړي، الله یې بیا معاف کړي. الله رب العزت هغه انسان نه دی، مخلوق نه دی، خالق دی، او د هغه هر صفت د کمال انتها ته رسي. چا نه ګناهونه شوي نه هغه دی د خپل رب مخکې وجاړي، تنهایی کې دی بخنه غواړي چې ربه ما معاف کړي. نو ته به ګورې چې معاف کوي که نه معاف کړي. او دا د هغه خپله ندا ده، خپل اواز دی. یا عبادي، یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی. اے زما بندگانو تاسو مال سه نقصان نشئ راکولی، هغې مرتبې ته نشئ رسېدی چې مال سه نقصان راکړي. الله له به څوک څه ضرور ورکړي، او تاسو دا نشئ کولی چې مال سه نفع راکړي. که یو سړی ټول عمر بېدینه شي، ټوله دنیا بېدینه شي، الله ته هېڅ نقصان نشته. او که دا ټول خلک دیندار شي، موحدین شي، او ټول جنت ته لاړ شي، په دې کې د الله څه نفع نشته دی. نفع او نقصان د انسان خپل ځان لري. که دی د خیر کار کوي د ځان دپاره کوي، او که د شر کار کوي د خپل ځان د نقصان دپاره کوي. یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا. او دا الله خپل استغنا خیخ. الله مستغنی دی د مخلوق د عبادت نه. زما بندگانو که ستاسو لومبنی کس آدم علیہ السلام نه والی، واخرکم ستاسو تر آخري بني آدم پورې قیامت پورې دا څومره خلک چې پیدا کېږي دا ټول راجوږي. وانسکم وجنکم، او ستاسو انسانان او ستاسو پیریان، کانو علی اتقى قلب رجل واحد منکم، دا ټول راجم شي او د دې ټولو زړه، د دې ټولو اعمال یو متقي سړي له ورکړی شي. یعنی د آدم نه والې تر آخري انسان پورې دا ټول مونږ یو بني آدم وګڼو چې یو بني آدم دی، او دا ډېر متقي دی، ډېر زیات پرهیزګار دی. ما زاد فی ملکی شیئا، دا زما په ملکیت کې څه اضافه نه کوي. یعنی الله د چا بندګۍ ته څه ضرورت نشته دی، د چا تقوا ته څه ضرورت نشته دی. دا هر څه د انسان د خپل فایدې او د نقصان دپاره دی. یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلک من ملکی شیئا. ستاسو اول او آخر، ستاسو پیریان او انسانان، که دا د یو داسې سړي تشبیه مونږ ورکو چې هغه ډېر فاجر وي، او د یو ډېر فاجر سړي د زړه په شانتي شي دا خلک. هماغه مطلب دی چې که د آدم نه والې تر آخري سړي پورې دا ټول مونږ یو سړی تصور کو، او ډېر ګناهګار یې تصور کو چې د پشان ګناهګار په دې دنیا کې څوک نشته. نو ما نقص ذلک من ملکی شیئا، دا زما ملک کې څه کمی نه راولي. یعنې ستاسو ګناهونه ماله څه نقصان نه راکړي. او د یو ټولو خلقو عبادتونه او نیکۍ الله وایي زما په ملک کې څه اضافه نشي کولی.
سبا انسانی او سبا داغ عبادت. یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم، دے حدیث دا ٹکڑا ډیر اہم ده. اے زما بندگانو که ستاسو لومبني انسانان، ستاسو لومبی انسان او ستاسو بالکل آخری انسان، و انسکم و جنکم او ستاسو ټول انسانان او پیریان، قامو فی صعید واحد، دا ټول په یو میدان کې ودرېږي، ټول یو میدان کې ودرېږي. فسالونی، اور یو کس زمان خپل خپل سوال کی چراو مال دارا کا مال دارا کا مال دارا کا. فاعطیت کل انسان مسئلته، او ہر انسان لزداغ حاجت پورا کم سچ اغوار یو لور کم. ما نقص ذالک مما عندی، نو دا کمے نراولی پاغ سکے سچ ما سر دی. یعنی یکمش ټول دنیا لزداغی ضرورتونه پورا کم، نو کم نعمتونه چې ما سره دي دا پای کې کمی نشي راوستی. ولی قرآن فرمائی ام من شیء الا عندنا خزائنه، څه شی داسې نشته دی چې موږ سره د هغې خزانې نه وي. تا کتلي دا آفاتونه چې راځي، آفتونه دا څنګه راځي؟ مولخان چې راځي هغه لګي، زلزلې چې راځي بیا هغه لګي، او که نعمتونه راځي نو آیا هغه کمی څه؟ الله وی کہ زه په یو ټیم باندې ټول مخلوق لور کوم، دا هر چا هر حاجت پوره کم سجدي واړي، نو دا کمې نشي راوسته پاغه سیس کې چې ما سره دي. الا کما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، مگر دومره کمې براولي چې یو سړی یو ستن راواخلي او دریاب کې ورډو بږي اور اوچته کېږي، نو پای باندې بس لوندواله پرودي نه، دریاب یې خو نه دی وچکړی. دا دومره کمی وسره راولي لکه د ستنې په سوم باندې یا د ستنې په مخوکه باندې چې کوم لوندوال راځي دریاب نه، هغه همره کمی به راشي. مطلب دا چې الله دومره زبردست دی، دومره قوي دی، داسې قهار جبار دی او داسې مالک الملک دی چې د هغه په بادشاهۍ کې او د هغه په خزانو کې هیڅ کمی نشته. او که هر چا له هر څه ورکي نه پای کې څه کمی نه راځي. ولې نه ورګي؟ دې ته ازمیښت وي، ابتلا کوي الله د انسان، څوک دریاب کې څوک کریاب کې. ته چا چې لاس تنګ دی تنګ دست دی نو د هغه د صبر امتحان اخلي، صبر کې د هغه ابتلا ده. او کوم چې مالدار دی نو د هغه ابتلا په دې کې اخلي چې دی شکر ادا کوي که نه ادا کوي، د ده نه ځان رکېږي که نه رکېږي، د دواړو ابتلایي. د الله په قدرت کې څه کمی نشته، هغه هر څه ورکولی شي، هر څه کولی شي. یا عبادی انما هی اعمالکم احصیها لکم ثم اوفیکم ایاها، او بندگانو تاسو چې کم اعمال کوئ دا ما راګیر کړي دي. که ته شپیلي وې، که ته تنهایۍ کې څه ګناهونه کوې، که د خلکو مخ کې څه ډنډۍ وهي راوخې، که څه ملاوټ کوې، که څه بد نظر باندې چاته ګورې، که څه ناکاره سوچ کوې، څه چې کوې دا ټول ما ته معلوم دي. هغه وایي دا ټول زه احصا کوم، دا ما راګیر کړي دي. ثم اوفیکم ایاها، بیا به دا تاسو ته پوره پوره واپس کوم. یعنی دې مطابق به تاسو سره حساب کتاب کېږي، او دې مطابق به تاسو خپلې بدلې ته ځئ جنت ته یا جهنم ته. فمن وجد خیرا فلیحمد الله. یو سړي چې ولیدل چې مانا الله د خیر کار کوي، قرآن ویم، حدیث ویم، مونځ مې وکړو، نفل مې وکړل، چا سره مې څه خیر ښېګړه وکړه، د چا باره کې مې ښه سوچ وکړو، چا ته مې السلام علیکم ووایي، نو لږ الحمدلله ووایه چې ښه د الله ما نه د نیکۍ څه کار وکړو. دې کې زما څه کمال نشته، دا د الله په توفیق شوي دي. چا چې څه خیر وکړو، څه نیکي وکړله، فلیحمد الله، نو د الله حمد دی وکړي. ومن وجد غیر ذلک، او یو سړی چې ګناه کوي بالفرض، د نیکۍ نه علاوه بل څه شی ولید، فلا یملومن الا نفسه، دیر نه ملامت کوي مگر خپل ځان. دا د خپل نفس شرارت دی، دی اوده شوی دی ځکه شیطان په ده باندې غالب شو، د ده نه جرم شو. په دې حدیث کې ووایه څومره نصیحتونه دي، باید چې په دې نصیحتونو باندې عمل وکړی شي. د انسان کار دارې چې دی د الله د لازوال نعمتونو اقرار وکړي چې د الله نعمتونه لازوال دي، دا قدرتونه د همیش دپاره دي، هر څیز ته شامل دي.
اقول قولی هذا استغفر الله لكم.